د سوال چل خی دا زده کې که تاسو هم د خدای نه سوال کوئ څنګه به کوئ ډېر خلک وایي موږ دعا کوو زموږ دعا نه قبلېږي چل نه درځي موږ خو ټول الله ته محتاج یو په رزق کې محتاج یو په ډوډۍ کې په عزت کې محتاج یو په ژوند کې محتاج یو په بچو کې محتاج یو په علم کې محتاج یو په عمل کې محتاج یو هر څیز کې الله ته محتاج یو یو د الله ذات ته چې هغه چاته محتاج نه دی په سوره اخلاص کې چې راځي الله الصمد نو مونږ خلک یې معنا کوو چې الله بې نیازه دی دا خپلې معنا ده خو مقصد څه دی د دې مفهوم او د دې وضاحت ادا صمد څه ته وایي هغې ذات ته وایي چې ده ته ټول مخلوق محتاج یې خو دې چاته محتاج نه السيد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج الخلق إليه يحتاج الناس تفسير كما خلق هو اغا ذات چې دې چاته محتاج نه او انسان څخه ټول مخلوق ته محتاج دی الله ذات بچی د چا نه کیږي څه کوي او ډاکټرانو ګرځي پاکیمانو چې دا هغه نه مایوس چې بیا څه کوي یاره مولا صاحب مولانا صاحب شپاړس کاله وشي څوارلس بچي مې نه کېږي لږ د خدای نه خو راله څه ووایم ما ته څو ښایي چې زه څه ووایم چې الله بچي راکړي چې ناپوره شي بیا به مونږ چا ته ځو مخکې الله ته دا وخت نه ولې الله ته سوال نه کوي مال غریب کی دکانوں کا پیسے لاڑے تجارتوں کا عرص لاڑن یرس وظیفہ نشتا چې هغه استعمال کمو تراله سوالمو کا لکه مولانا صاحب کیوں فرمایل خصوصیو کا سوالو دا الله بچینی خزنی الله ته محتاج یو او دا به عقیده او ایمانی کې زمون ټول امور بس صرف او صرف هغه یو ذات پوره کوي چې دا غنوم دی رب العالمین څوک به پوره کوي مرګرونو ته پوس کو نه داسې ناجوړه ذمه واسطه سو نخي څوک به پوره کوي شوق سره جواب څوک نظام د دنیا او د مخلوق د چالاس کې شوق سره چالاس کې جون چا سره مال چا سره اولاد چا سره عزت چا سره جنت چا سره دغه سبوچه پورا आवाज راکړه دا د عقیده خبره ده په دې الله خوشحالي کې چې دا چغه وې دا الله فرشتي خوشحالي کې ستا ایمان لیکي ځان سره کې دا مؤمنین دي په دې الله خوشحالي کې دا چغه در باندې زمامه چې الله ته پته ده چې دا بنده ما ته محتاج دی او د عقیده ده چې دا ټول نظام به زه سمو بل څوک نشي سمولی د اسبابو لاندې خو ماله الله اختیار راکړي دوه څیزونه دي یو د اسبابو نه بالاتر ما فوق الاسبابو ته زموږ علما وایي یو د اسبابو لاندې د اسبابو نه بالاتر خو زاړو څه کولی نه شم او چې کوم د اسبابو لاندې دي نو هم چې هغه سبب استعمال کوم نتیجه ده نشم مرتب کولی زه به ډاکټر نه علاج کوم خو ډاکټر مې جوړولی نه شي څوک به جوړوي شوق سره ووایه زه به دارو خورم نشم جوړېدی چې الله فیصله نه کړی زه به دې نه روان شم جومات ته مانځله به ځم دا زما د اسبابو لاندې د خدای خپې راکړي سترګې راکړي دي کیدای شي لار کې ټک راپروزم جومات ته اډو نه رسوم څوک به مې رسوي په دې اسبابو کې لاس و خپو خوله کې کونټۍ کې خپو کې سترګو کې طاقت چا چولی دی عقیده ټینګولی شي دلته الله چل ښیي دا زده کې سوال به څنګه کې مونږ یو خدای ما مو بخې لاس اوچت کو سوچم بل طرف ته روان خدای ما بخې بور پلان میں بخې او نیاو نکاو غسخر او خواخې او بچیو پلانې الف دبر او با زبر بو ایک دونه دونه دو دونه چار او تین چار پلان کې دام یاد کړی ګوټام لګولې دا خدای شته که سوایو چې موږ ته سوچ نه کې دا موږ سو وې دا ګوټې دوا خدای نه قبلای چې لکه دې سوچ نه بالکل دل نه قبل رسول الله مبارک فرمای ان الله لا يقبل عن قلب غافل الله کم زړه چې غافل سوچ نه او بل طرف ته عباسیات ته متوجي وي او الله ته وي ما وبخ خدای وي پارام کینا دا سوال الله را لي په دا مخ د پاسه وتر غوړل سوچ ته بل خارج چغه ماته
اس یو لطیفه مې ذهن لراله یو بادشاه په لار روان یو پستر ګنا بیدا لوندو او ځان ته مخ کې ساده چول او خلکو نه سوال کاو ماغوی یا الله سترګې یا الله سترګې لکه داغه مطلب دا چې دا خلک ماته متوجي شي چې دې لوندې نو پیسې برای یا الله سترګې یا الله سترګې خلکو بو کتل واپس سے واقعي لکه بستر ګړوند او صادره خودول خلکو پیسې بادشاہ ته ریدو او دغه ته پته چې بادشاہ دی یا الله سترګې یا الله سترګې بادشاہ ودا سوکتی ودا دالو چې غوي دلته بهشه ناشتي سوال کوي غریب نو نابینا دیم دا لفظ وي چې خلک متوجي شي به درېګه اسه ودر وته درېد ویلوند سغواله د خدای نه ای بادشاہ چاوی سوک دی بادشاہ سلام سترګې غواړم کله نه دومره نه وې زه واپس راځم کې دل نوې درکړې شوټ کوم دی سرمن دی او باسم دومره موده چغې وې خدای د سترګې نه جوړي او بیا مو ته چغې وې څه چغې وې پیسو له سوال له چغې وې دلې جوړول خو پنځه کال چغې دی واله کړ زه وا پولیس ته ویل ته وته درګه چې سړیونه تختی زرا اعظم او کسترګې د نه وینو سرمند نو باسم دقه لکه سړی چې ساروی سرمن نو باندې ترې وې ځاندو ړونوې دا سپ به وقوب باچا وروړې دي مونږ خدای ته چغو باچا پکې د کیمرا باچا لاړ خپل کارو پولیس ولار دی اپی جی صاحب تختې دیم نشي کم خواهد تخت چې بادشاہ روستو راغی ویړون دا څنګه خبره ده وی صاحب سترګې ملاو شوې اپیز روش چغې کړې یا الله سترګې جوړې شوې بادشاہ وتی سوق تیروي دعا دا سو دي درې دا سوق دي دا پلان کې پستر ګروغو هغه وزیرانو بادشاہ ته دا څه کمالو پنځه شپږ لس کالې دلته چغې والي دي چې یا الله سترګې نه وي او نن ورته سترګې میلاو شوې ویا دړنه چغه نه وه خدای ته دا دړنه چغه ووالی شو چې د سر غم پرې راغی چې اوس خو مې وجنې او سرمن رانه وباسي نو هغه دا چغه د کم ځای نه لاړه دړنه چې خدایه ګورې اوس سترګې خامخا په کار دي ګنې دغه توت ته مې خېجئ او په دا مازدیګر مې وایي بیغمه کئی میں نو دا اللہ نا چی چغا اللہ تا اوزی نو اغا اللہ قبلائی مونگ دا اللہ نو بسو چغا منگر دان جوڑ کرے دے علیب زبر او با زبر بو تے زبر تاو دا علیب تے و دا بے دا و دا تے دا و دا سی دا و دا جیم دے و دا خی دا اما شم دوت کرد غستاو تے وائی سبق پورا وا وی دا علیب تے دا بے دا دا تے دا دا سی دا دا جیب تے ور خی جا دا جیب دے دا حیدن وقت خطاو دا جیب تے ورخیجا پیشی بخبر اللہ نبا سوال کر اس اللہ دلتا چل خواہ سوائی اللہ وی چی چانا سوال کے لاول بے صفت کے خان بابا لے وصلی لار سکی وصرا خان بابا تدیر خسرے لاول صفت شروع ساسو پلار نی کم نیر خلقو تاسو خلقو سرنی خیگڑی کڑی ټول دنیا ستاسو صاحب صفت کوي نو چې دا خان بابا ته نه غلک داس جغش بالغ بنت نه غراني چې دا کاکا خو دې ماډي صفاتو کو خلق به کوي بیا وته سوي دا سړی وی صاحب خان بابا ګورې تابعدار او د شپې خو ته ما ساجت را واچو د شپې تابعدار او ته چې سوي دا ګورې تابعدار خان بابا نورم خوشاله چې صفاتونه مو کولو سړیم تابعدار بیا وتی خان بابا یو تروړه وړه بني نو خان بابا کې کسړی توبي نو تروړې بځای به دوه ورکړي زه کوئی بچراله صفت مو کو او تابعدار هم دي دقه رب العالمین منتچل خی الحمدلله رب العالمین د خدای صفت شروع څومره خپل صفتونه دي دا د بنده د پاره نه دي دا چا د پاره دي الله لحقیقی د الله دي کہ بندہ کی جمال دے دام اللہ ورکڑے او دا خدای جمال ان اللہ جمیل یحب الجمال رب العالمین دیر لوی مفہومات کی دل تذکر تاسو تاسو جلک ویم دا طول مخلوق پروردگار پالون کے رب اللہ دے رحمان دے او رحیم دے نہایت مہربان دے دیر رحم کون کی دے پا دنیا کے مو پا آخرت کے ہم
او بیا وی مالک یوم الدین د قیامت پر ورځ چې څومره څیزونه دي هغه د رب العالمین په موټي کې دي د الله په لاس کې دي د هغه قبضه قدرت کې د بل چا نه دي مونږ د الله صفت شو الله خوشاله شو چې دا بندم زما صفت کوي او دی وی خلقم در الحمدلله خلقم در صفت کوي او دی بنده یوازې د دنیا نه د آخرت مالکم زو غاڼه بیا وته سوی ایاک نعبد و ایاک نستعین لکه سوالګری چې وی ګورې د شپې متابع نه ایاک نعبد الله ګورې بندگی د صرف ستا کوم ښا د بل چا نه کوم لکه خان ته خان بابا ګورې ستا خاني منم د بل چا نه منم ستا زور منم د بل چا نه منم ایاک مخکې شوی د مقدم دی کنه زه ستا عبادت کوم ګورې د بل چا نه کوم ایاک نستعین مدد ګورې الله ستا نه غواړم د بل چا نه غواړم د اسباب پور تولان دی خبره ما اشاره تنو الله خوشاله شي چې دی خود ما بندگی کوي الله خوشاله چې دی خود ما تابعدار دی لکه د شپې خدمت را واچوا او دی خو ما نه مدد غواړي نو رستو وته سوی اهدنا الصراط المستقیم یو تروړه خوراک صراط مستقیم باندې خروان او بیا صراط مستقیم مته یادو چې الله لکه ته چاته یو تروړو والا نو څه وته یو تروړو والا غ بچی و مې پرو جماعت کی ہے پېشمنه بټیو کی نه کې دا پاره واله یاره یو جوړه جامع راکا جامع شلې دي مانځل نشم ته پکې شرمېګما چې مونږ له پکې لاړ شو یاره حج را چا داخله کړی دا او پیسې را سر نشته خان بابا لګی راکا چلته کې په د حج کې یو دم شکر او خوشحالي کې پیسې مې نیکه کې لګي دلته سوي ما ته نه غلار برابر کا او صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين اغلار چې خدای استاف وخلا خو خلق الذي منتخب کړی دا بدونه ساتلې دا اغلار او اهدنا الصراط المستقيم سمانا دا ها دا طالبان رات الطريق و وصال للمکتوب قصے پسے کئی زبې د تخکل پښتو کې وي خدای پنی غلار می ور برابر کا ور سم می کا نو چې دا خدای نه دا سوالو کو په محبت او په بینره ته سوالو کو او دا الله صفاتونه دې کو او ځان دې تابعدار کو نو الله پاک فورا جواب درکې نه غلار باندې تلل غواړي سمیدل غواړي او ذالک الکتاب قرآن ته اشاره د ذالکه کې دې خبرې ده نشم کول